بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ دا خبر شروع کړی و چې عالم په دوه قسمه ده، اعیان او اعراض. د اعیان باس کړو چې عین دا به یا د اجزاونه مرکب وي یا به اجزاونه مرکب نه وي. کله اجزاونه مرکب وای ته جسم وي، کله اجزاونه مرکب نه وای ته جوهر وي چې ورته جزء لا يتجزا هم ویل کیږي. پای خبره تر شو وي. او عارض بیا موږ ویلو عارض د عارض ما لا يقوم بذاته، چې قائم بالذات نه وي، قائم بالغیر وي. په تیر سبق کې منګه دا ویلو مصنف رحمت الله علیه چې د عارض غدبو تعریفونو ته اشاره وا. ایو دریم تعریف د عارض ذکر کړل چې دا صحیح نه دی. د عارض درې تعریفونه دي. یو د متکلمین ورځ باندې چې دا صحیح دی. عارض دی ته وای چې دا غي تحیز دبل چا د تحیز تابع وي. مطلب دا کنه چې په خپل باندې د دې سزا نه وي، خدا د دې چې د ځین ولري نه بل چا تابع نه ولري. او دې ته اشاره هغه اشاره ده. دویم نمبر موږ د متکلمینو په نسبت باندې د عارض تعریف کړو چې عارض هغه وی چې دې ته ویل کېږي چې د دوو سيزونو د یو بل سره داسې کېدل چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول صحیح دي. نو او هغه چې دا تعریف کړو نو بری کې د الله تعالی غ صفات چون کې داخلي، لہذا موږ دا ترکیب چې دا صحیح نه ده، دا تعریف درې صحیح نه ده. او دغه د متکلمینو د تعریف صحیح ده ځکه چې بری کې د الله تعالی صفات دا بری کې نه داخليږي. دریم تعریف وای چې د عارض دا کړه ده چې داغه تعقل بغیر د محل نه کیږي، یعنی داغه عقل دراتل بغیر د محل نه کیږي. دا خبره چې دا نه دا غلطه ده، ځکه ډیر شي اعراض د سړي چې هغه د بل د بغیر د محل نه عقل درازي، لکه تورواله د سپینواله د یا بوی ده. خو د دې لپاره لکه په خارج کې وجود خارجي ضروری دی، نور عقل کې دا راځي بغیر د محل نه. ها بعض اعراض د سړي چې هغه په عقل کې راځي نه په غیر د محل نه راځي، لکه اعراض نسبیه چې کم دي او ابوت او اخوت ولکه ټول د سینې دي. بیا ویلو چې ويحدث بالاجسام والجواهر، چې دا مندلکي کې په اجسام او په جواهر دوانو کې. نو دا چاوي چې تعریف ته او څوک وجرا تعریف نه لري بلکې دا حکم دی. کم کسان چې ویلا تعریف ته هغه د دې لپاره چې دا ويحدث بالاجسام والجواهر دا تعریف حصہ ده چې په دې کې د الله تعالی د صفاتونو احتراز راشي. موږ ورته ویلا تعریف نه لري بلکې دا حکم دی. او پاتې شو صفات د الله هغه سره په تعریف کې داخل لري. ځکه موږ ول عرض ما لا يقوم بذاته، دا معنا مراد موږ چې ممکنات دي او په ممکناتو کې الله تعالی ذات او صفات نه داخل، دا الله تعالی ذات او صفات د واجبات نه دي. وست دغه د پاره د دې عرض د پاره مثالونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. نو لیکلي دي کل الالوان والاكوان والطعوم والروائح، چې الوان دي، اكوان دي، طعوم دي او روائح دي. الوان د لون جمع ده او لون رنگ ته وي. نو دا خبره ده چې اصل رنگونه کم دي، اصل رنگونه کم دي. نو بدی کې دوه قول دي. یو قول دا چې اصل رنگونه صرف او صرف ودي، یو تور دی او یو سپین دی. او دا څومره رنگونه چې دي د تور او د سپینوالي، د تور او د سپین د مکس نه جوړ شوی دي، چې لکه دا تورواله په زیات کې سپینواله په کم کې جو بل رنگ ته جوړ شي، او چې تورواله په زیات کې او سپینواله په کم کې جو بل رنگ ته جوړ شي. دا شان چې دوانه یو شان کې جو بل رنگ ته جوړيږي. نو اصول د رنگونو دا دي، یو قول دار یو تور دی بل سره سپین دی. او بعض وای چې نه اصول د رنگونو پنځه دي، او دا څومره رنگونه چې دا یو پنځونه جوړ شي دي، هغه تورواله لري، سپینواله لري، شینواله، سورواله او زیړواله. دا پنځه رنگونه چې دا اصول دي. دا د وګوره دا سوی په کتاب کې لیکل دي کل الوان و اصولها، اصول لري قیل چا ویلي دي چې السواد والبياض، سپینواله او تورواله لري. نو دا اصل رنگونه چې دا دوري ادا نور څومره رنگونه چې دي، نو دا د دې د ملاوت نه د دې د یو بل سره د یو ځایوالي نه دا جوړ شوي دي. وقیل او چا ویلي دي چې رنگونه ټول پنځه دي، الحمرة سورواله، والخضرة شینواله، والصفرة او زیړواله،
ايضا دغه رنګ یعنی مطلب فقو دا تورواله سپینواله دي او یو کې شینواله او یو سرواله او زړواله ده بګن ول بواقي بالترکیب او د دین علاوه چې د سمره دغه دي دا سمره رنگونه دي نه دا ترکیب نه جوړیږي ترکیب نه مطلب دا دی چې د دې یو ځایواله نه جوړیږي والاكوان اكوان دا د کون جمع ده اكوان د څه جمع ده د کون جمع ده ما د فکر دی اكوان د کون جمع ده او کون ویل کېږي حصول الشيء في المكان د یو څه په یو مکان کې حاصلېدل دا هغه څه دی چې فلسفه د دې تعبیر کوي په عین سره یعنی موږ اولو سبق کې ویلو چې نه اعراض دي یو پای کې لکه کم دی کیف ته متا دی عین دی نو یو عین چې په کم دی نو دې ته متکلمین کون وي او دغه ورته سوی فلسفه ورته عین وي بیا دا اقوال په څلور قسم دي اجتماع افتراق او حرکت او سکون اجتماع افتراق حرکت او سکون اجتماع څه ته ویل کېږي اجتماع دې ته ویل کېږي ما ته فکر دی کنه ما ته ګوره وته اجتماع دې ته وایي د دوو جسمونو داسې یو ځای کېدل د دوو جسمونو د یو بل سره داسې یو ځای کېدل چې په منځ کې پکې بل جسم نه راځي دې د اجتماع وایي څه ورته وایي اجتماع ورته وایي دا ګته ده او دا ګته ده دا دواړه د یو بل سره داسې یو ځای شوي دي چې دې په منځ کې بله ګته نه راځي د دې ته ویل کېږي اجتماع د دوو څیزونو د یو بل سره داسې یو ځای کېدل د دوو څیزونو د یو بل سره داسې متصل کېدل د دوو څیزونو د یو بل کې داسې دخول کول چې په منځ کې پکې بل نه راځي نو دې ته څه وایي اجتماع او افتراق دې ته وایي د دوو څیزونو د یو بل سره داسې یو ځای کېدل چې په منځ کې پکې بل راځي د دوو څیزونو د یو بل نه داسې یو ځای کېدل یا داسې جدا کېدل چې دا یو جسم په منځ کې بل جسم څه کوي راځي پکې لکه موږ وایو دا جسم او دا جسم د یو بل نه جدا دي ځکه چې په منځ کې پکې دا جسم راغلی دی نو دې ته افتراق وایي پوه شوئ اجتماع د دوو جسمونو داسې یو ځای کېدل چې په منځ کې پکې بل جسم نه راځي او افتراق د دوو جسمونو داسې کېدل چې په منځ کې پکې بل جسم راځي پکې حرکت څه ته وایي حرکت عبارة عن کونین فی آنین فی مکانین عبارة عن کونین فی آنین فی مکانین عبارت ته ده د دوو کونونو نه په دوو وختونو کې په دوو ځایونو کې مطلب حرکت څه ته وایي دا عبارت ته عن کونین د دوو کونونو نه فی آنین فی مکانین ورې زما دا لاس سیری که نه دا اوس ټایم چې دی دا لکه تقریبا زم چې په کم 9 بجې دي او 6 سکنډه شوي دي نو په 6 سکنډه باندې زما دا لاس تاسو ته مخامخ دی پوه شوئ اوس ما چې کله دا لاس اوچت کړی دی نو دا عبارت ته عن کونین فی آنین فی مکانین اوس ما دا خپل لاس ښکته کو نو اوس په کم 9 بجې دي او مثال 50 سکنډ شوي دي نو زما د لاس ګوره حرکت وکړو ځکه دا حرکت څه ته وایي عبارت ته د دوو کونونو نه په دوو وختونو کې په دوو زمانو کې په دوو ځایونو کې پوه شوئ او سکون څه ویل کېږي عبارة عن کونین فی آنین فی مکان واحد زمه دا اوس دا په کوم 9 بجې دي دا ګلاس په دې کې پروت دی دې ګلاس ته زه ګوتې نه وړم او زه یو منټ تیر شي بیا هم دا ګلاس په دې کې نو دا ګلاس په خپل ځای باندې ساکن دی ساکن سکون دی ته حاصل دی ځکه چې دا په دوو وختونو کې دا په یو ځای کې موجود دی پوه شوئ په دې باندې په دوو وختونو کې دا په یو ځای کې موجود په دوو ځایونو کې موجود په یو ځای کې موجود دي نو هغه سکون دی او په دوو ځایونو کې موجود دي نه نو عبارة عن کونین فی آنین فی مکانین دا د حرکت تعریف دی او د سکون تعریف عبارة عن کونین فی آنین فی مکان واحد خالی وس دا خبره خو تاسو یاد کړل دا اقوانو څو قسمونه دي څلور کم قسمونه دي اجتماع افتراق حرکت او سکون اجتماع څه ته وایي د دوو څیزونو د یو بل سره وز د الله جل شانه ذات چې نو په دې باندې اجتماع افتراق حرکت او سکون دا د الله تعالی په ذات کې رشرات له ولی ځکه ما وې چې دا اجتماع حرکت سکون دا د چا قسمونه دي
د اکوانو د چا قسمونه دي اکوان اکوان د څه قسم دی عارض او عارض سیدنه دا د څه قسم دی د جسم د عارض د څه قسم دی د عالم عالم او عالم چې دا سره حادث دی او د الله جل شانه ذات سره قدیم دی د الله جل شانه ذات سره قدیم دی ځکه کنه چې ګوره پدې کې دا شنو دا حادث دي او حادث مستلزم دي تغیر د موصوف لره یعنی دا خپل موصوف لره بدلی لکه موږ دا حرکت وکړو نو دا کم څه چې حرکت د موصوف بدلیږي را بدلیږي کنه او تغیر او تبدل الله تعالی په ذات کې ناراضي الګ پوه شوي ها غیر مقلدین وای دا الله تعالی چې کنه دا په عالم کې داخل دی غیر مقلدین کم چې زاړه غیر مقلدین دي ای په عالم کې سره داخل دی او جدید مقلدین وای چې الله تعالی د عالم نه خارج دی د عالم نه سره خارج دی موږ ولا کنه د الله تعالی په عالم کې داخل او نه خارج دی او وای چې د الله تعالی کده په عالم کې داخل او خارج ونه منی کنه نو بیا به اجتماع د نقیضین براشي او اجتماع د نقیضین سره باطل اجتماع د نقیضین سره باطل لکه پوه شو به باندې ها اجتماع د نقیضین سره باطل موږ ته دا خبره ده غلطه نه ځکه کنه چې داخل او خارج دا د عالم قسمونه دي او عالم دا ممکن دی عالم سره او د الله تعالی ذات سره واجب دی نو دا اجتماع د نقیضانو باندې چې کله الله پاک پرده ثابت وکنه دا ملګری دا پنسل دا نه عالم دی نه جاهل دی نو ته چې یو عالم دا پنسل یا جاهلی نو دا د صفاتونو د سره نه دی ویږي به باندې نو دغه شانتي په عالم کې داخليدل او په عالم کې خارجيدل دا مقلد غیر مقلدین وایي چې بیا اجتماع د نقیضین راځي ما اجتماع د نقیضین بهر راتله چې کله الله پاک د پرده صفت کوي کنه الله تعالی د پرده صفت د سر نه اډوشته نه بلې باندې پوه شوي بلکې موږ وایو الله تعالی خو دا خالق الزمان او خالق المکان دی نو ورته ول اکوان دویم قسم دویم مثال د اعراض د لپاره اکوان دي اکوان څه شي وهي الاجتماع والافتراق والحركه والسكون چا اجتماع افتراق او حرکت او سکون دي دا به جندلو او بیا دا خبره وسرو به جندلا چې اجتماع افتراق سکون حرکت دا د الله تعالی جل شانه ذات درینه منزه او پاک ته ځکه حرکت سکون اجتماع افتراق دا چا صفه د چا قسمونه دي د اکوانو او اکوان د چا مثال دی عرض او عرض سره حادث دی هغه پوه شو به معنی او الله تعالی ذات حادثو نه او غیر مقلدین چې دا وایي چې را الله تعالی داخل په عالم کې او جدید غیر مقلدین او چې خارج دی د عالم نه او به چې ارتفاع د نقیضین راځي دا قاعده په ممکناتو کې چلیږي او الله تعالی ذات ممکن نه دی بل امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې دخول او د خروج لپاره یو شرط چې هغه ذل مکان وي چې په دې باندې او د مکان لپاره دا خبره ضروری ده چې لکه یو څه به ممکن وي او الله تعالی دا ممکن نه دی پوه شئ وطعوم او د اعراض د لپاره دریم مثال هغه خوندونه دي طعوم خوند وي وانواعها 9 او د خوندونو نه قسمونه دي وهي المراره مراره ویل کېږي تریخوالی ته تریخواله لکه ایلوا بوټه چې نه تریخ بوټه ده والحرقه حرقه معنا سوځیدل لکه ته دا وکړه دا مرچ خوري نو چې مرچ وغړو نو دا جبه دی وسوځي کنه هغه پوه شوي نه دا سوځیدل چې دا اوسه عارض دی قائم بالغیر دی والملوحه ملوحه معنا نمکینواله مالګه والعصوفه عصوفه معنا جبنی ول لکه تا کچام لکو غړو نو جبه دی خیم خیم شو دغه ته عصوفت ویل کېږي والحموصه حموزه ترشواله یعنی تریواله لکه دا له موچې نه لري وغړو والقبض قبض سینند هم جبنی ول دوی خو په عصوفت عفوست او په قبض کې ځوانه یو شری لیکن فرق پکې دی چې دا قبض سره کنه دا جبه په لاپاسنۍ سر باندې یعنی صرف د جبه د لاپاسنۍ سر چلندا د کیږي او دا عفوس سره نو دا د جبه د ځوانه سایډونه چلندا د کیږي سو سکیږي یعنی د اثر ورته رسی او ځوانه چلندا د کیږي دا زیګ زیکیږي هغه پوه شو به معنی والحلاوه او خوږواله خو دغه چینی او ګوډه او دا ټول څه نه دوسومه چربیواله غوړواله لکه وازګه شو غوړی شول دا والتفاهه خوږواله لکه پروټي کې کم خاص خوږواله چره
ثم يحصل بسبب التركيب انواع لا تحصى وبیا چې کله دا دوه یو بل سره یو ځای کېږي نو دا ډېر شی ذایقې پیدا کوي ډېر شی قسمونه پیدا کوي چې هغه شمارل کېږي هم نو لکه په دې خبره باندې پوه شوئ نو دا نه قسمه خوندونه دي دا نه چې دا اصل دي دا نهونه علاوه ډېر شی دي چې کله وایي دا دوه یو بل سره مکس کېږي درې مکس کېږي لکه خوږ او تریو ته یو ځای کې پوه شوئ لکه شربت دی خوږ دی نو هم ورته دا دغه واچې هم ورته ته لیمبو واچې نو د هغې خوند بدلي لکه د ګوډې شربتي یو قسم له خونې دی خو چې کله ورته ته لیمبو واچې د هغې بل شان خوني خو چې یوازې لیمبو وي د هغې بل شان دي خوني پوه شوې داسې د هر یو سره چې مکس کړې نو د هغې هغه دغه بدلېږي خوند بدلېږي را بدلېږي لکه په دې باندې پوه شوې تاسو څلورم قسم والروائح روائح خوشبویانې بدبویانې خوشبویانې وانواعها كثيره او د دې ډېر قسمونه دي وليست لها اسماء مخصوصه او د دې خوشبویانو بدبویانو څه مخصوص نمونه نشته چې موږ درته ووایو والازهر او ظاهره خبره ده ان ما عدا الاكوان چې د اکوانو علاوه لا يعرض دا نه عرض کېږي الا الاجسام مگر جسمونو ته شارح وایي که نه چې لکه موږ څلور قسمونه ووایي دا عارض منګه څلور مثالونه وي الوان اكوان طعوم او روائح الوان اكوان طعوم او سو روائح نو دی وای چې دا اکوانونه علاوه چې دا اکوان اجسام ته هم راځي او جوهر فرد دوانو دا عارض کیږي خو د دینه علاوه دا صرف اجسام ته راځي او جواهر ته نه راځي نو موږ ورته دا خبره غلطه ده ګوره مرچکې او ورکوټه خاص کې مرچکې ته اخرى ورکوټه خاص مرچکې ته اخرى نو دا غي خون تا باندې بلګي کنه لګي وکنه درې دا یا دغه شان دي ورکوټه غونډه کې دغه د ګوړې ورکوټه غونډه کې سره اته اوهره نستا پرې جواب باندې وای خو غواړي راځي کنه راځي کله چې خبره دې کړه وې چیرې منګ راغی ادراک نشو کولای جو بیا صحیح ده خو لکه دا مونږ لګي په جوهر کې مونږ لګي او په جسم کې هم په دوانو دا ټول په دوانو کې مونږ لګي اکوان او الوان دا په ټول کې مونږ لګي لکه پوه شوي په معنی یو مرچکې پکې نه کنه اسمان ته ګوري ورته وي ځکه چې دا خلک وخوري بیا اسمان ته ګوري بیا چې دا دغه پکې او ورکوټه خاص کې مرچکې هغه سم رنگونه پکې خو چې لګوړي دي دا وسکو کنه نو بیا هغه اسمان ته خلک ګوري والاثر ظاهر دارا ان ما عدا الاكوان چې د اکوانو علاوه لا يعرض نه پیش کیږي نه عارض کیږي الا الاجسام مگر صدا اجسام ته نو دا خبره سره صحیح نه ده لکه پوه شو په دا د شارع زنده حقیقت دا ده چې جوهر لرا هم شته لکه څنګه چې موږ وایو چې لکه معمولی مونږ د سیس ده او دا ادراک موږ نشو کولای مونږ لګي خو نه ادراک نشو کولای لکه پوه شوي نو نن سبق کې موږ د پرونی سبق هغه حصہ ویلا چې پرون سبق کې موږ دا ویلو چې عارض دا ویل کېږي چې قائم به ذات نوي او دا غي درې تعریفونه دا ویل شو او دا په اجسام او جواهر درې ونکم درېږي نن سبق کې دا عارض د لپاره څلور قسمونه وي الوان اکوان طعوم او روائح بیا موږ الوان د لون جمع د رنگ ته وي او رنگونه سوري نو په دې کې دوا قولونه دي چې اصول د رنگونو دوه دي یا تورواله یا سپینواله او بعض وایي چې اصول د رنگونو پنځه دي دا تورواله سپینواله شینواله سورواله او زیړواله او اکوان اجتماع افتراق حرکت او سکون د اجتماع افتراق حرکت او سکون منګ یو تعریفونه وي او دویمه منګ په تور د فائدې باندې لاندې بری شي کې لیکل چې الله تعالی ذات د اجتماع اکوان الوان د اجتماع افتراق د سره نشي متصف کړي نه یو وجه منګ وي او بیا منګ وي چې خوندونه او طعوم او دغه نه قسمونه دي او الوان بیا وي مصنف رحمت الله علیه وي چې دا صرف په اجسامو کې راځي دانو او د نور جندي کې نه راځي نو دا خبره نه موږ جواب وکړو هغه تاسو پوه شئ په دې باندې پوره نه